الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اختر منیر دی او زه کورونا ریپډ ریسپانس ټیم تحصیل مټه ممبر یم. موږ چې کوم اپریشن شروع کړی په مارچ 2020 کې سخت کال، نو الحمدلله الله تعالی شکر ادا کوو چې هغه د کورونا چې کوم مرض ډېر په تیزۍ سره پھیلاوېده هغه کمېدو طرف ته روان شوی دی. اوس موږ چې مریضانو په تعداد کې هم کمې راغلی ده او کوم ټسټونه چې موږ کوو پای کې د نیګیټیو ټسټونو تعداد هم زیات شوی دی. دې باندې الله تعالی شکر دی. خو چونکې دا بیماري داسې نه ده چې دا مکمل ختمه شوې ده، دا به کېدای شي چې څنګه نورې بیمارۍ په دې زموږ په علاقه کې یا په خلکو کې موجود دي، نو دغسې به دا بیماري هم په دې علاقه کې زموږ د خلکو کې موجود دي. دې لپاره زما به عوامو ته دا اپیل وي چې کله چاته دا محسوس شي چې هغه ته ټوخی او یا پوزې به یې د تبه دردونه وغیره هغه محسوس کړي، نو اولنۍ خبره چې هله پکار ده چې هغه ټایم نه ماسک استعمالول شروع کړي، هغه کور کې ځان لږ جدا کړي او په ټایم باندې موږ سره رابطه وکړي او هغه ټسټ وکړو که خدای مکړه دا بیماري چې هغه نورو خلکو ته سیوا ونه لګي او یا دا موږ سره نور کیسونه هم سیوا نه شي. نو هغه کوم چې احتیاطي تدابیر دي، کوم چې حکومت موږ ته بار د میډیا په ترو باندې عوامو ته وایي، هغې باندې به عوام اوس هم احتیاط جاري ساتي. اوس به هم پکار چې موږ هر یو کس چې دی د روټۍ خوراک نه مخکې چې څنګه موږ مخکې لاسونه وینځل، دا فریکوینسي موږ نور هم سیوا کړو. موږ بار لاس ومینځو. موږ چونکې دا بیماري مکمل توګه باندې ختمه نه ده، نو موږ دا سوشل ډسټنسینګ چې کوم دغه فاصله کوشش وکړو چې کافي حده پورې موږ فالو کړو. موږ ډېر زیات ګل میل کېږو نه. موږ له دا هم پکار دی چې که چا باندې ټوخی چې هغه ماسک خامخا اچولی چې نورو خلکو ته دغه د لاسه نقصان ونه رسي او موږ د دې بیمارۍ په کنټرول کې انشاءالله کامیابي حاصله کړو. شکریه.